نو زه دې کسانو جیل ته واچولم چې جیل ته یې واچولم نو په جیل کې ما ورته شعر جوړ کړو چې زه غریبه ښځه یم دا دې د اوسانو کلی دی دا تقدیر زما ولې د دوی د لاس لیکلی دی دا دنیا ظالمه د غربت جونګړې نه مني دا امیري مني د چا نش نیمګړي نه مني زړه مې خدای ستا د مخلوق نه ټکېدلی دی زه غریبه ښځه یم دا دې د اوسانو کلی دی سیرې مې ګریوان دی تر لمنې پورې تللی دی زه غریبه ښځه یم دا دې د اوسانو کلی دی بس که قلم کې د نو دا قوم د ویښېدو نه دی دا حالات چې وینو دا غربت ته ختمېدو نه دی د جیل نه راووتم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الب خان شیرپو سره د خپل کیمرمین طارق خان ستاسو په خدمت کې یو وارې بیا د خاپیری ترور د جون حوالې سره حاضر دی کتونکو خاپیری ترور درې بچي چې کوم دي نو سرکاري ملازمین دي خو ښکلې تنخواګانې اخلي خو ښکلې ژوند دی تېرېږي موږ څو ویډیوګانو کې کتلي چې خاپیری ترور چې کوم دی خپله کمره جوړه نه کړه جونګړ او ده واغه نو هغې خبرو سره زه اختلاف کوم هغې چې کومه ګټه وټه کړې ده بچي یې ګټي او هغې کوم محنت کړی دی خپل بچي یې په خپلو خپو درولي داسې مور میاندې به ډېرې کمې وي چې هغې بچو له چې کوم دی سهاره پیدا کړي نو بچي یې نوکران کړي دي کتونکو د هر بچي دپاره خپل خپل کور دی د هر بچي له خپل خپل ښکلې کور جوړ کړی دی په دې ځای کې دا بادي چې کومه ده دا ډېره زیاته ګرانه ده او هر سړي له ښه لنټري کور چې کوم دی هغه جوړ شوی دی نو دا خو هم یو ډېره مهمه خبره ده چې خاپیری ترور دا ګټه کړې ده چې د هر بچي بیل کور دی ښه نو ځکه ورته دا کالوني سرورجي خان کالوني نوم چې ورته کړی نو دا ده ښه دا یې یو بیا بور وکړو دا بور چې کوم دی په دې 80,000 روپیو لګېدلی بالکل پې لګي او دا چې کوم دی ناکامه شو نو پته نه لګي خاپیری ترور چې کویان ولې بندېږي او کویان ولې ناکامه کېږي دا ډېر غټ سوال دی خو کله کله نیتونو کې چې داسې مسله راشي نو هم دا خو هم کېږي نو خاپیری ترور چې کوم دی د دې علاقې یو جرګماره مشره ده خدای پاک چې کوم دی دې له یو عزت ورکړی دی او بیا دې له چې کوم دی دا زه په دې سوچ کې یم چې دا دونه کویان چې کوم دی نو دا څنګه دا کویان وچو زما بچیا زه معذوره وم خو په کونټۍ نه ګرځېدم دې خلکو په دې خوله کې ګوته ونیول اول ووي کښېنه بچیا کښېنه کښېنه بیا بالښتونه زموږ د کور راړه ځای ده دا د خلکو ګوته په خوله کې ونیوله چې موږ د خاپیری تاریان شوي چې له اول خو یې بچي نوکران کړل یو زوی مې 12 کال دی یو 11 کال دی او د بل له خیره 8 میاشت چې دا مې په عدالت مې کیس وچلو او جج ته مې چې زما بچی به نوکر کې او که نه نوکر کې تیل په خپله په ځان اړو په خبره پوه شوې نو دې خلکو وي چې دې ښځه بچي ټوټل درې زامن درې واړه نوکران درې واړه مې نوکر معذوره دي خو ښکلې نوکر نو تعلیمونه یې نشته بچه خو خبره دا ده بچه چې دې خلکو وله ما له بچه ښځه راکړه نو بیا به نه بوتله به بچي ته مړه شو نو ستا را بچي به څه خوري نو ما ورته ولې د دوی رزق زه ورکوم وایي چې نه که نه ته مړه شي دوی به څه خوري په موږ پسې را کورونه ولیږه نو په دې وجه باندې ما ځان باندې تو کړو لاړم عدالتونو کې او په ډي جي هیل ته په منسټر هیل باندې ورغلم همدا به خپل بچي نوکران کړو لکه ښه په بدماشۍ نور بالښتونه مې راوړه بچیا بالښتونه راوړه نو بچیا دا کویان داسې زما دا کونټۍ زما د کونټۍ به دا شپږمه میاشت کې نه نو رورئ تاسو خو زه به څوکۍ ته څنګه چاقه به در ختم په جرګه کې یا به چا څوک ونیول یا به چا ښځه وتښتېده یا به چا څوک بوتلل یا به چا څوک ویسته نو دوی له به لاړم چې بچیا نن داسې فیصله شوې ده نن داسې خبره ده په څوکۍ به ورتم د دې کونټۍ به زما سره دوس نن دا به 8 میاشت چې ماله د سترګو د لاسه الله کونټۍ په لاس کې د خلکو د لاسه چې دا ښځه څوک وایي دا بوتان روباسي څوک څه وایي څوک څه وایي څوک پیریان دي ورسره ډېر خلک وایي پیریان دي وایي چې اوبه چې دي نو دا خوړ څنګه دلته کې ووتو وایي دا پیریانو دا خوړ ویډیو تا ته زه ښیم چې زما را بچي پکې ډوبېدل خلکو پکې ګاډي لمبول هغه خوړ قدرتي وچ شو اوس دا کویان وچ شو دا څنګه چلې دلته چا کړې اوبه نشته زما را کور 13 کسان وبوله به ما اوبه په نامه د خدای ورکولي بیل به ما برداشت کوم نو زه نه پوهېږم چې الله ته خو دلته وایي چې زه ستا سره کوم دا د کوم امتحانونه په ما شروع کړي یو خو د بچي معذور راکړو زه بیا هم خوشحاله یم چې به خیر دی معذور غالنې کومه ګټه درکړه ګټه خو ګوره حج مې کوو ما به خلکو ته وایي زه به حج ته ځم نو په ما پسې به د خلکو خندل چې دی حج د به ته پسه ځې خاوند به کې نور به څنګه دغه کې ما به چې نه په ګاډي پسې به انخلم خو زه به د الله کور ته ځم حج له خو الله ورسولم واج مې وکړو بیا په دویم ځل زه عمرې لاړم دا کشر زوی راسه لاړی دا مې بوتلم هلته کې مې د اج په ټیم کې چې کومه جړه وکړه چې الله ما نه د خپله کوره رسختیا نه ګورې ما له به د غیلاب ټوټه راکې نو هلته کې راته د درګیو خلکو وي چې خبرې ته په پاکستان کې هم بدماشي کوي دلته هم کې دا ټوټه ما ورته نه میلاویږي دا د هر ملک باچا ته میلاویږي دا ما ورته نه میلاویږي ما ورته وی چې راغوښتې یم که نه دا ټوټه به راکوي نو زمونږ قرباني په دویمه ورځ د خلکو قرباني په پیله ورځ به که نه خلک ډېر رش د پاکستان ډېرو نو ما ته ټوټه میلاو شو
2 کونټه راته ملاو شو. خلکو یا خاپیرې دا ته څنګه چل کېو دا څه به ته خو زه الله ته جاړم په خانه کعبه کې به ما ډوډۍ نه خوړه ما به چای نه څکو ما به اوبه نه څکلې دا به ماله اودس ماته راشي دا به زه بیماره شم دا به زه د خانه کعبې نه وځم بچی لکه د ټیګر سپي به د خانه کعبې ته دقه شان پرته وم ورمنډه به مې کړه خلکو به ماته وي ډډې ډډې ته ګرځوي خوږ به شي. زه په هر دریم طواف کې د الله په کور باندې ما سترګې ږدلې دي ما پې مخ ږدلی دی ما ورته چغې والي داسې دولۍ به مې والي نو کومه خبره چې کوم الله یې مني. صحیح کپړه راله ښه دا جومات چې کوم دا د زوی کور دا د محمد یاسین کور دا د کور روان کړ هغه له مې کور روان کړی بیا خو د خلکو شک خو کنه چې تا په منارې زر زر لګول نه کنه دا مې داسې نه کنه دا خو ما کور روان کړو بیا خو د ما دا بورډ ولګو چې د محمد یاسین کور ما لاله ورکو کنه دا خو ما د خلکو دوی چې ما محمد یاسین کور الله لورکو خدا د خلکو وی چې نمر دا به نشي جوړول دا خزه به تخت دی دی بچو ته مې خلکو داسې لمسونونه وکړي د مور مو ولې سنټر زید نه جمعات لورکو داسې چالي درس وکړو ظلم درس وکړو نو ما دی بچو ته وی کې دا تاسو د پلار مالی نو چې تاسو لري درکم که تاسو د خزو کالي چې دا ټول تا غستو دا ټول زما دي دا پیسې کمرا دا الله دی الله دی دا الله دی خدا څنګه دا بچا ما داسې وکړم چې ما په چترال کې سوار لس مړي ولمبول آلته بچا مړي نه زما په چترال کې نوکري وه نو آلته مال خلکو ډېرې پیسې راکړي د غریبۍ پیسې وي نو ما خو به خوړې نه ما بېګم ډوډۍ نه راخوړلې زه خوراک نه کوم لکه د لیونو په شانې ګرځم نو هغه پیسې ما جمع کړې نو ما پې دا ځایونه ځانه واخیسته بیا یو لیونی سړی و چې نوم یې رحیم الله دی او په اور پې خډا باندې مشهور لیونی او مکمل تاسو لیدلی و خډا که نه لیونی او مکمل هغه لیونی زمونږ که راغی سرور خان زه تاله 2 سخنې در کوم ښه بسم الله کښېنه بچه کښېنه زاهده هغه میز أشهد أن محمدا رسول الله. کتونکو په دغه جومات کې اذان تاسو اورېده چې اذان و په دې علاقه کې چې جومات نه نو اذان به چېرته یو نن په هغه علاقه کې چې کوم دی نو دا د اذان هم شو خلکو اورېده او داسې ډېر ما پرون یو ویډیو کړې وه چې د یو سړي 8 جینکې دي کلمه نه ورتله په دغه ورځ مې پرون یو ویډیو وکړه چې د یو ښځې 15 بچي دي نه دنیاوي تعلیم وکړو نه دیني تعلیم وکړو د سپارې سبق هم نه دی ویلی همدغه شان د موږ په تبلیغ کې تللي خلک راسره 40 کاله او 50 کاله عمر خو کلمه نه ورتله دا 40-50 کاله چې کوم دی لکه د زناور غټ شو او د دین د سنه خبر نشو نو چې کوم ځای کې جومات نه وي نو هر ځای کې د علم کمی وي نو خاپیرت ورور دا ګټه وکړه بله خبره کوم خاپیرت ورور بیا چې پیسې دې هلته هم جمع کړې پنشن دې مو واخیست پنشن مې واخیست هغه د جومات خو ما په 8 لک روپۍ باندې وقف کړو که نه 8 لک روپۍ زما پنشن و بچا بیا ځمکه دې په څو اخیستې وه دا ځمکه مې په 6 لک اخیستې بچا د جومات ته نه مې په 6 لک اخیستې بیا هغه 2 لک روپۍ دا ځای اخیست دا مې ځای اخیستی ښه دې بل زوی لرې ځای م اخیستی د ټول ما دا ما مخکې اخیستې دي خو دا جومات ته چې نو دا ما الله له ورکو او هغه له مې په هغه پنشن په پیسو کور واخیستو همداسې کار مې وکړو جوړ دې م کولی جوړ مې وکړو هر زوی ته اوس بیل بیل کور جوړ کړی د دوی 15000 روپۍ میاشت راکوي دوی له مې په قرض جوړ کړو 15000 روپۍ میاشت دا راکوي 15000 مې بل زوی راکوي نو هغه قرض کې ورکوم خلک در سره قرض ورکوي که نه نو ما له خلک ځکه قرض راکوي چې دا ښځه اجباري ده دا زوی مې 3000 روپۍ راکوي د میاشتې او دا 2 زامن مې 15,000 کتونکو یو خبره زه صفا کوم لکه دې وخت کې زه خاپیرت ورور سره موجود یم خاپیرت ورور الحمدلله ښه مالداره ښځه ده او خدای پاک ورله ورکړي دي او د دغې ارث دا برکت دی هر بچي له چې کوم دی خپلې پوخ کور جوړ کړی لنټري کور یې ورله جوړ کړی دی خو دا پنشن او بل ذکر یې وکړو چې ما چترال کې مړي لامبول هغې کې ما له خلکو ښه ډېرې پیسې راکولې هغه مې نه کول شنډو ښځو له به مې علاجونه کول بچي به وله الله ورکړو هغې به بیا ما له جامېګانې ډاکټره شوې مې لکه چې زه خو ډېره قابله ښځه یم خو دا خو زه دا خو چې میډیسن دوکان هم دله کولی زه کوم علاج خو زه جومات د هر څه نه ایستلیم زه جومات د هر څه نه ایستلیم نه په علاج پوهېږم اوس دقې جومات سره مې بس مینه ده او جړا مې خوراک ته زما شکر الحمدلله مخکې په اخبارونو کې اجو شو عمره وشوه بچو له ودونه وشو دا مخکې شوي دي بچو له ودونه وشو کورونه هر څه وشو 5 بچي دي د ټولو د خیره څلور د یو د 2 څلور دي د یو 5 دي د دې معذوره 5 دي او د نور څلور دي خو ما وسیم دي شنو نه
شکر الحمدلله ما ته به خلکو وي ښاپیرۍ مزدور بچو له ښځې مه کوئ دا به ته به مړه شي دوی به څه خوري ما ورته وی رزق خو الله ورکوي سیک له الله رزق ورکوي چوړي له الله رزق ورکوي زما ستا نه ښه ورکوي له څو ښځې نه او معذور له څو ښځې نه ورکوي ما چې زه غونته مورې جمده یم که نه نو دا به نه د ده هډر چې مې اخېستو نو ډي ایچ او زه خلکو ته ووي قام ته وي وی خلکه وی خلک به ما ته دوا کوي او وی دا عمرزاده چې دی دا به د خپلې مور ته دوا کوي ځکه چې بلکل وي زما بچی نه نوکر شوي د هغې پر زه دا افسران شرموم جګړې به ورسره کوم لاس به ورچوم ولې چې زه سیاست هم کوم د خلکو سره منډې وهم زه خلکو له الیکشن هم کوم زه د خلکو هر قسم قربانۍ کوم که څوک جګړه وکړي دغه د لیوي وره کس مخامخ دی زه چې څوک جګړه وکړي د شپې راپسې پولیس راشي ښاپیرۍ راشه دا ښځه راتښتېدل نو زه د هغې نه معلومات وکړم بیا د هغه سړي نه معلومات وکړم بیا هغه شان فیصله به کړم دا زما ژوند دی بچي ښاپیرۍ ته ولې دا ښاپیرۍ ما له چا نوم نه راځي نو زه افسر ته لکه خپل افسر ولې نه خطیریا دا خبره ده سیده مړه د سیمه خطر چا د ښاپیرۍ زما نوم سرور جهان دی په 15مه میاشت پس ما له نوم دلی شوی دی 15 میاشتې زه بې نومه پرتم د مور او پلار مې نوم نه خوښېدو 15 میاشتې پس یې ما له نوم کېښودو بیا به مې دا بالښتونه ګل کول دا بالښتونه به مې ګل کول دا بچي مې واړو او وظیفې به دوی دواړه به مې وظیفې لولې لوښي به مارکې لاړ شي وظیفه راوړئ موږ له 3 ورځې چا وظیفه رانه کړه نو موږ ځان نه پخې تاله به څه درکړو نو ما به دا بالښتونه ګل کول پلار وختو کې د دوی د پلار په وخت کې د دوی د پلار په وخت کې نو بیا به مې دا بالښتونه ګل کول په 10 روپۍ به مې بالښت خرڅو په 15 روپۍ به مې دسترخوان خرڅو او په 50 به مې کټ څادر خرڅو خو وخت تېرېدو او دوی به تلل وظیفو ولا دا بوټي ته پخپله دا زه پخپله به مې کول دا بوټي ته پخپله کې نو بیا به مې د څه کار کوو خاوند مې زه په مینتابه کړو په اووم کې سبق وي او زه بس داسې خوښه شوم چې مور پلار ته وي چې کله نه کوم زه ځان عاشق وو زه ښه په مینه کوم په تخبیه کې زما ډیوټي وه او زما د وربل کټ یو ځواني مې وخو دا خو اوس د بیمارۍ داسې کټ بړه کوم خو بیا یې مور زه نه وم خوښه مور سره د دې زامنو راوشړلم یو یې کټ راکړو یو یې بړستن راکړه هغې بړستن کې به مې دا 3 زامن سملول او زه به ورته په ځمکه سملاستم او بیا به مې وظیفې راغونډولې په پردي کور کې په کرۍ باندې نو بیا مې قرآن مجید راواخیستو داسې مې په لاسونه د دې 3 زامنو کېښوده چې یا الله زه خو دې وظیفو ستړی کړم او کله څوک راکړي او کله څوک رانه کړي او امتحان دام چې معذوره بچو نو زه به تاسو ته تصویر مخه ما پر زما راوړم مړه بچه نو بیا مې الله ته ووي چې یا الله لوی او لوی د نوم دی خوږ او خوږ د نوم دی محمد علیه السلام دا ستا زری یا الله ما سره د عمرزاده او د محمد زاده او د محمد یاسین یا واخله او یا مې مخه روانه کړه نو په چترال مې د نوکرۍ اډر ووتو چترال په 2 ورځو کې به زه رسېدم ګبریال شتیال کرنګ ډسو دوبیر پټن کې ما ډیوټیانې کړي دي خاوند به ساته نه خاوند خو زه پرېښودم که نه هغه زه پرېښودم خواښې راوشړلم چې تېر وشړلې نه ده پرېښودلې او زه کړې په مینه وي ښه په مینه خو اوس هغه شته که نه خو به پسخېږي هله اوس ورته مې ویل چې که په دې طرف رالې که نه خو راغله زه ورته ډانګ نیسم زه نه په چا راړه بچه تصویر ته خبرې کوي چې الټه کړې ورې ښه بچه دا دغه شانتې سړي ته نه دی داسې سړي ته چې کوم دی که نه چې ښځو سره زیاتي کوي نو دا چې کوم دی په دې اړه کې ته راسي که نه نو دا دی ووایي چې یاره داسې ګوره جي خلک ما ته ووي ته د ښځو سیټ کوې نو دا د ښاپیرۍ ترور پکې بله رووتله چې تا په مینه باندې واده وکړو ستا خوښه وه او تېر وشړلې نو نن ورشه ښاپیرۍ نشنل نه انټرنیشنل سطح باندې خلک پیژني او پښتانه چې څومره په نورو ملکونو کې دي نو د ښاپیرۍ ترور ډېر زیات عزت کوي او ډېر ده کوي دا عمرزاده دی ښه دا عمرزاده د عمرزاده دی دا عمرزاده دی ښه دا محمد زاده دی او دا تصویرات مې ځان سره ساتلي ښاپیرۍ دا خو په دې وجه ساتم چې دا خلک به وایي چې په څه وجه دا راغلی ده څه چل مې کړی په دې لوپټه کې ګرځم شکر الحمدلله په قسمونو خبرې وشوې دا محمد یاسین دی په قسمونو خبرې په ما پسې وشوې په قسمونو خبرې په دا زما دي دا ټوپۍ مې په سر بچیا په قسمونو خبرې وکړې دا نېشنل پارټۍ والا وم مخکې پخوا مې پلار نېشنل پارټۍ کې چې زه هم حق چلېدم بیا پیپل ته وختې چې خدایي خدمتګار نه که نه بچا باچا خان خو خدایي خدمت کړی زما بچې ما چې کوم خدمتونه کړي که نه نو هغه د کلي ته هم ښکاره دي او هغه رب ته هم ښکاره دي دا منې چې پیپل پارټۍ حکومت کې غریبانان خوشحالي نو پیپل پارټۍ کې دا کنه چې ما کله جګړه جوړه کړه نو هغوی وي چې د ښاپیرۍ زوی به مخکې اډر ورکوو د ښاپیرۍ د خفقان نه وي ښاپیرۍ ډېره ملنګي تېره کړه ډېره سختې تېرې کړې او راشړلې ښځه ده چې په دې علاقه کې ناسته ده او د بل چا کلي ته نه راتلې راغلې د بابا په کلي کې ناسته ده دا د پلار کلي دا مې د پلار کلي د پلار په کې ستا واده باندې مور پلار رضا وه
کنه هغوی خو دې خبر مې وی چې که نه یې راکړي نو ځان هم وژنم او دا هم خرابوم او بیا یې داسې نو بېغیرتوب بس مور یې بېغیرته یوای مور دا خو سړي کې مې که نه سړي کې مې چې ته سره د معذورو بچو پرېښودلې زه خو وایم یو ورځ راغی نو ما ته یې وي چې ښاپېرۍ موږ به سړه خورو ته به توده خوري او راځه موږ به ستا سره ناست یو ما ورته وي نورزاده دا چل ته بل چا ته وښیه ځکه چې زما دا بچي اینه چې مړ دا عمرزاده دی دا مړ ته سوچ وکړه که نه دا د راشړلو بچي دي دا ګلونه دا عمرزاده او ما ول د پرېشټکو کلاشنکو په لاس کې ورکو چې دا بچي به ما ساتي خو زه به ګورې غلا او زنا ونه کړم نورزاده تا را وشړلم په بل علاقه کې مې وخت نه تېر کړی بابا کلي ته راغلی نو علي خان شیرپا زه خو ډېره ستړی شوم زما دا اړه را ډک شو چې ما ډېرې سختې تېرې کړې او دا څه چې مال الله راکړي زه خو دې تریان یم چې دا الله ماله څنګه راکړ دا الله راکړي دا رچا دي نو دا الله راکړي مالک هم الله دی او الله وایي ته زما سره لږ ښه وکړه ذاتي د پلار کور دی چېرته رونه شته 2 رونه مې دي څه کار کوي یو مې سینیر کلرک نوکر کړی و چې هغه مکمل هم دې نوکر کړی هغه مې هم نوکر کړی مکمل شل دی چې اینې امتیاز یم په کاټ کې او سینیر کلرک مې هغه څه قابل و ډېر هغه نه بله 40 لک روپۍ ایستلي وي هغه مې ولې په 24 غنټې کې وصول کړي په 24 غنټې کې په دې روژه کې چې ایستلي وي او بل رور مې دی مشر دی زما نه زه د درېیم لمبر کشره خور یم او هغه ریپسي نه ریټیر دی خو لکه هغه ما لور راکړه نو بیا یې نه بوتله ما ته وایي چې یاره پسې نوم کور ولیکه او یا ګنې ته چې مړه شي دا به څه خوري هغه نه بیا خپل لور بیرته بوتله رور نه اوس هم پنشن اخلي اوس هم پنشن اخلي بیا دې ولې بل واده وکړو هغه رور له د زوی له مې بل مې ور وکړو اوس یې خیر 5 بچي دي ما ورته دادا چې زه څونه وخت تېر کړو اجینۍ خو زما نه ډېره خوشحاله وه هغې خو وي چې بس د دې بابي سه زه ناره خوشحاله خو پلار یې لکه پلار یو زما اوښ یو د خور خاوند مې زه یې په 2 کسه ووالم دا بچي مې ډېر کچ کچ و په 2 کسه یې الله ترې راکړې وي راځه وي دا بچي به ولم ډکو په پوجا کې به یې وله واچو او دا ښاپېرۍ به مړه کو سیند ته به یې وارته په ډېرانو نه به یې راتېلم دغه خو شوه هغه خو بیا تا سره ډېر ظلمونه شوي دي خو دغه رور چې کوم دی هغه د لور بوتله هغه واده شو ولا بچي خو دې نشته نه پیاګان ډیپټیان پکې راغلي وو منیجران پکې راغلي وو په غټه سطح واده دی په غټه دغه مې شبیر جان استاد مې ولا راوستی و داسې واده مې کړی خو هغه وی چې نه نیم کور راپسې لیکلی به دې ولې مې ورکړو زما دا نور بچو به څه کول نو ستا کور څومره زما هغه کور کلي کې دی که نه هغې باندې مې دا پیسې راویستې که اندازې چې مې په اوس واخېستو دې خرڅ کړه لکه قابو کړی مې دی بس نه مې خرڅ کړی نه مې لکه په پیسې مې ترې اخېستې خالي ګاڼه کړی دی ګاڼه کړی مې دی که نه په دې هم پوهېږه مونږ وایو چې دا دونه نه ګاڼه کړی مې دی بچا ګاڼه کړی مې دی خو هغې مونږ په 80 او په 90 کې وراني که نه زه ورته یم چې په 80 لکۍ والی هغوی په 90 لکۍ اخلو په دقه کې وراني نو په هغې مې پیسې را ایستلې دي د ماماګانو نه مې او دا ځینې مې پرې اخېستې دي او کنه خبره تر هغه ښځو ته څه ډېرې ښځو باندې ظلمونه کېږي تشدد پې کېږي خو هغه خاموشه پاتې شي هغه وایي یاره بس پرېږده او بیا وایي دا د مور پلار یو عزت د هغې هم خیال ساتم خو دغه شانتې ظلمونه پې کېږي خاوندان یې روشړي ستا څه تجربه شو بچا خاموشي خو هم ښه ده خو ډېره خاموشي هم نه ده ښه چې یو ښځه غلا نه کوي یو ښځه زنا نه کوي یو ښځه چرس پوډر نه خرڅوي یو ښځه ښځې نه چلی نو بیا د هغې ښځې تشدد خوند نه کوي او ظلم په خوند نه کوي او که چیرې ظلم په خوند کوي نو زما غوندې ښځې ترې ځان را رسوي چې زه ولې دا خلک خرخ په ځوړندوم خرخ په زه په بغیر د الله نه په ګورنر میله نه کوم په ګورنر په دې معذورۍ پسې مې مزه ښه 30 بور تماچا در راسه د ال پاکستان لیسنس دی راسره ښه مې د ریپیټر لیسنس شته شکر الحمدلله داسې نه ومه خو دا به الله اوس په ما څه امتحان کوي سره پاره به یې زه راسې رانیولې یم چېرې دا ښځه نوره جګړه نه کوي بس دې بچي خو یې نوکران شو که څه یا د کوم مراد چې و هغه ورو پوره کېدو والی دي دغه به څه به وي او یا به مې اوس خدای بیرته جوړه کړي او زه به بیرته رقم اوس خلک وایي چې نه تا له موږ بیا یو عزت 3 زره مې الیکشن یې ګټلي د هسپتالونو صدره پاتې شوي په غټه سطح الیکشن یې مې ګټلي ډېره غټه سطح باندې پاتې شوي او اوس خلک وایي چې نه بیا دې صدرې ته ودرو څومره وخت یې نوکري وکړه ما 15 کاله زه په بورډ ووتم او زه په بیا ډبل پنشن نو ډبل خو نه راکوي بچا دغه 1400 روپۍ راکوي ښکاره خبره ده زه به پنشن یې څونه درکوي پنشن یې 8 لک روپۍ راکړي دي او زه ما ته 8 کاله پاتې وو په 60 ساله کې راته 8 کاله پاتې وو زه په کم عمر ووتم که نه عمر خو مې دونه نه و دا خو تعلیم دې کړی نه مړه تعلیمونه کم دي ختم تعلیم نه دی کړی او بچو هم دې نه دی کړی خو دا ده بچا بس زما خوله تعلیم وکنه زما خوله تعلیم وکنه ډاکټرانو سره مې مقابلې کړې دي شارام ترکۍ مې راغوښتې و د درګۍ هسپتال ته
چې دې کې به غلط فهمي کې دې کې به غټ ډاکټر نه پرېښود اتلسو ډاکټرانو لیکلو چې ښاپیرۍ به دې ځای نه ځي ما ورته ویل سر ستاسو دی سر زما دی یا به تاسو دې هسپتاله ځئ یا به زه ځم شهرام ترکۍ مې راوستو داسې مې ودرو مې شهرام مې دا د ګوړې منډه هی ده که دا هسپتال دی دا هسپتال دی نو مې دې خو زه غلط کارونه نشم برداشت کولی ویدی کې څه کېږي مې دا چل به کېږي شهرام ترکۍ وي ستا پرمنټ ډیوټي په کوم ځای دی مې په کوټ ته وي ستا کوم ځای خوښ دی مې زما درګۍ خوښه ده زه یې راوچته کړم پقې مازدیګر یې راوچته کړم او زه یې په درګۍ کې پرمنټ راشو محمد زاده محمد زاده راشو عمر زاده راځه محمد زاده دا محمد زاده زوی دی او دا انګریزان دي څنګه راشي خو محمد زاده دا وایي چې ما ته قاري صاحب وایي قاري صاحب ها محمد زاده نو په دې وخت کې هم داسې مور دی خدای پاک هر چاله ورکړي نو تاسو خو څه کولی نه شئ خو دې بېشکه بس چې دې مونږ له ډېر څه وکړو خو مونږ ولې هېڅ ونه کړل یعنې په دې حالاتو کې دا ماشاءالله ما 4 عمرې هم کړي دي او ښه ماشاءالله ګرځېدلی یم دوبۍ سعودي خو هر څه راله دې مور کړي دي زمونږ چې صحیح د دې مور په سر راشه دې خواته زه څه نوم یې څه شو عمر زاده راشه عمر زاده ته وګوره عمر زاده څنګه ښه او بل یاسین زاده دی محمد یاسین ښه عمر زاده نو دې مور خو سختې منې که نه بالکل تا وی چې ماله به څوک جینۍ راکړي ما ته چې ماما مې دغه شان ته وي چې دغه شان دا خو مزدوره دی دغه د مور مې چې دی ستا خبره کور یې موله مې مور مې ورکو ما ورته مې چې دی چې دوی نن دا خبرې کوي سهار له به چې دی د جینۍ به نه په بل چا پسې تلي او بیا به چې دی نور وروڼو مې کړی په سر مونږ به ګرځو نو بس ما ورته مې پرېږدوی د هغې نه مې بله وکړه چې بچي دي هر څه دي 15 بچي دي تنخواه هم خو تنخواه هم هغه تنخواه چې ولې مور له څونه ورکوي مور له مې 3000 روپۍ ورکوم ښه 3000 او د مور نه غوړې پیسې نه اخلي که نه ها 15 بچي دي بد د دوی خو هغه ټول هر څه وشو که نه کتونکو د ښاپیرۍ ترون خبرې ترې مورې دي د عبرت دپاره څه خبرې پکې داسې مخې ته رالې چې یو ښځه وغواړي او د یو جذبې لاندې کار وکړي نو ډېر څه کولی شي نن د هغې 3 بچي معذوره دي 2 دا یو پکې چې کوم دی سعودي عرب دوبۍ وښلې ده خو څه یې جوړ کړي نه دي بیا راغلی د خپلې مور خوا کې ناست دي او دغه مور چې کوم دی دغه ځای هم ورله اخیستی د کور یې ورله جوړ کړی دی خو د مور په خپو کې جنتي نو د مور نه چې چا د واغستی دا به بریالي ګرځي دا یاد ساتئ مور نه پیدا کېږي پلار نه پیدا کېږي د ښځو دپاره موږ میاندې پرېږدو ښاپیرۍ ترور سره ظلم دغه خاوند خو هم کړی دی دا یو بله قیسه مخې ته راووتله دا انتخایي ظلم او جبر دی چې تا دونه په میینتوب باندې یو زنانه وکړو تا پرېښودله او دا کونتون تا څومره کاله وکړو زما 10 کاله وشو 10 کاله بغیر خاونده بس چا به وي دې ځای کې خاوند کړی چا به ما زه خو شپې له کور ته راځم نو خاوند مې څه شو او په دې لپټه کې ګرځم نو خاوند څه شو ولې ما نه وجني خو خلکو به راپسې خبرې کولې که نه خو ما به وي چې کوئ دا د ګوره درېیم کړی خو د نښې مینځولي که نه دې خبرو ته څوک غوږ دي نو هغې خلکو ته څه پیغام ورکوي موږ پسې اکثر خلک یې کنځلې کوي په کنځلو مخه پکېږي زما په نبي علیه السلام الله دې د اج قابله راوله پاک رب دې د باندې هغه ځایونه ولیدلی کې بچا او چې ته مدینې ته روان شې او ته د غرونو دا ورونه وینې چې دا کافرو د غرونو ورونه اغسې نبي علیه السلام په دې ښایسته او نیازبینو خپو په دغه ګټو کې کړي دي نو بچا هغه باندې خلکو لرې وراتېري دي غوشیان پې خلکو وراتېري خو هغه د صبر نه کار اخیستې نو زه هم خلکو ته اوم خاندم خلک وایي ته بختوره پسې باندې بختوره په خبره اوم خاندې کله د قار خبر راشي قارم وکړي غوزارم په خلکو کې اسره خو را پکې د سره نشته په هر چا غوزار کوم خو بیا کله داسې خبر راشي چې اوم خاندم پې یو ځل داسې یو ځای کې مې جګړه راغله نو انټي کرپشن والا مې راغوښتل د ده په بدلۍ نه پیسې اخیستې وي د ده په نوکرۍ نه پیسې اخیستې وي بابو دی اشملي خان نوم دی انټي کرپشن لاړم پېښور انټي کرپشن لاړم چې بچا زمانه خو د اشملي 1 لک روپۍ د واغېستې 50 زما د زوی په سر او 50 زره د بیبي فاطمې بلې وجنۍ وه چې خاوند ورې چا ویشته مې نوکره کړه د هغې په سر نه اخیستې وي بیا ما نوکره کړه بیبي فاطمې نوم دی څخاکوټ ته د هغې په سر زمانه دا 1 لک روپۍ ډېرې نوکرۍ کړي ډېر خلک مې نوکران کړي موږ په دې صحافت کې 19 کال هم صحافت وکړو نه مرور نوکر که نه مرواره نوکر که نه خورۍ نوکر ما د دې پورې خلک نوکران کړي شکر الحمدلله ما داسې خلک نوکران کړي چې د هغوی د سینو بیمارۍ وي خو ما الله ته سوالونه کړي وو الله ورتلي مو خلک مې نوکران کړي نو هغه 1 لک روپۍ زمانه د ډوډۍ به مخکې تیار هغه نو هغې باندې خو کیس چلېږي ډوډۍ موږ نه خورو نه خبره وره که نه ته به نخرې به نه کوې ګوره بچا ډوډۍ مې تیاره کړې ده ډوډۍ راوړې او میز راوړې ده کې نو هغه بیا چې دغې بابو صاحب زمانه پیسې واخیستې نو زه انټي کرپشن لاړم نو انټي کرپشن ته ما وي چې هغه یوه ښځه وه سخر له تلې وه وي چې سخر ته وي چې یاره نه خاوند ته وي چې ستا د پلار خو نن ماته لکه غلط
نظر وکړو نو هغه ورته وایي چې د خفګان ځای دغه و چې دغې پلار هم درته داسې خبره وکړو نو انټي کرپشن ته ما وایي چې تاسو نن د ډوډۍ پیسې د دې بابونه واخیستې او تاسو زما کیس پټ کړو نو زه نور چاته خفګان وکړم زما خو د خفګان ځای هغه انټي کرپشن داسې وخاندل چې یا خاپیرې ته په موږ پسې ومنختل مې که نه مخامخ خبره ده دې ځای کې 2000 روپۍ اخیستې په دې کې 4000 اخیستې په دې کې هلته خو ماله ثبوت هم ماته خدای ښیي که نه بچا تا ته پته شته زم د دې یارې نه نه راتلم ما یې پیسې هم ورکوم خاپیرت ورور بیا ما پسې لګیا وي هرې د دې نه یعنې کار هم ډېر تا داسې چا ویلو دا نوم درته زما چې اخیستی و که نه دا راته ملګرو ویلو ستا راته ویل علي خان شریف ته ټلیفون وکړه ما چې بچه زه خو دغه یو ټلیفونان کوم خو چې اوس نه راځي اوس بچی طاهر خان زما عثمان خیل دی او 10 پیرې ورته ما سوال جوابونه وکړو او د سره پیسې راغلي وې 600 رنګۍ د وی چې پیسې راغلي دي خو ته پسې راشه زه پسې 2 پیرې لاړم 2 پیرې نه چې 3 پیرې پسې د دې ځای نه چې ته بس خیر د ګیر به نه 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 بس مطلب به وي خیر دی زه پې نه یم خفه بیا چې ټلیفون وکړو ما ته چې بچا ما ولې کړی ما ولې کړی په دې معذوره صورت زه ګاډي کوم زه په تا پس درځم د دې ځان زه خو که دا پنسن اخلم دا خو زه د الله دې قاري له ورکوم ورشه هغه لوښي پوره ما درته ټلیفون هم کولی شو چې را سوکرو لېږه که نه نو ته به کړېدې هلته کې به راتلې سو که نه بوجونه هم رالل خوراک پیسې هم رالې 1.5 لاک روپۍ زړه غوښته که نه دا ستا زړه غوښتل او دې ښځې ما ته ویلو چې دا به تا داسې امانت د بوجي در رسي او دا پیسې به هم تا ته در رسي نو هغې په بینک راولېږلې او ما ته بالکل میلاو شوي دي بچي او دې ښځې ما ته دا هم ویلو چې زه به درځم زه به ستا دیدن سپیشل به هلته راولې وی چې زه به درځم نو هغې له ما نه جوارو وړم ساتلي دي او ما ویل چې کورنی چرګ به مله ساتم زما دونه هغې به ما له به ساګ پخې ما وی چې ښه بچی زما لورې ما ته د مور په نظر وګورئ مله زما د سپینو ډکو ته وګوره څوک راته وایي دا رنګ ورکړه ته خو د دونه وخت نه یې ای بچې د سپینو ډکو نه الله حیا ورځي زه دونه خوشحاله ښځه خو بس بچیا ستړي شوم ستړی شو کو ګټه دې وکړه زما بچو دا جماعت په لیکي تاریخ ورشه غټ غټ لنډاډان دي په زرګو جیرو بزمکه په 200 غزه کې عمره ونه کړه خجی ونه کړه تا خو په 12000 روپۍ باندې خو ما تش د تار د بجلی راوستل دا شپږ د 200 غزه تار دی دا په 12000 روپۍ مې راوستل دې کې چې څونه منځونه کېږي ته به نه خو ستا یادونه به ښه خاپیرت تروربۍ نوم به یې کتونکو په خپلو دعاګانو کې بیا ساتئ زمونږ په دعاګانو کې خاپیرت رو ډېره زوروره د هغه وایي چې روټۍ به خورئ او دا به زه په لومړي ځل چېرته کې ډوډۍ خورم چې چېرته زه تللی ما پیسې ورکړي په لومړي ځل به زه خورم نه خاپیرت رو تا له ما سامانت روړو او بس ما وی چې زه به ځم خو ته ډېره زوروره ښځه نو بچې زوروره زه ښځه یم که نه چې زما سره دې بیک کې دا ټول کاغذونه لیونۍ ښځه یم بس صحیح ده بس کتونکو په خپلو دعاګانو کې بیا ساتئ زموږ په دعاګانو کې او زو روټۍ طرف ته نو روټۍ به خو ډېره مننه ده بچیا ورشه که نه